یاره شیخ صاحب نن داسې عجیبه خبره کړې که نه چې د ټولو خلکو چې چا په ذهن کې دا اعتراض وي چې اوټ کې نه جنت شته او نه دوزخ شته د اوټ هېڅ فایده نشته دی نو شیخ صاحب په دې باندې ښایسته خبرې کړي دي که نه ملګرو دا در سره شریک کوم او د شیخ صاحب د بیان در سره لګوم ملګرو دا تاسو واورئ ملګرو خو مخکې ضرور شیر کوئ چې د تمامو مسلمانانو د ذهن نه دا شبهه وځي د تمامو مسلمانانو د ذهن نه دا اعتراض ختم شي چې بعضې خلک وایي چې یاره اوټ استعمال ولې وکړو مونږه د اوټ استعمال څه لکه نه پکې جنت شته او نه پکې دوزخ شته او د اوټ څه پیدا ده چې مونږ یې استعمال کړو نو شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دامت برکاتهم العالیه په دې باندې ښایسته بیان کړی دی بعضې خلک وایي چې ته خپله وایه که نه نورو مولیانو بیانونه مونږ ته لګې وروره زما مشران شته دی او د هغو خبرې رانقل کول صحیح ده مونږ به یې کوو خو د هغو د خولې نه چې واورېدی شي د هغو په خوله کې الله پاک یو اثر ایښی دی او رب العالمین یو قبولیت ورکړی دی نو زمونږ شیخان چې کومه خبره وکړي هغه زه راوړم خپلو ملګرو سره شریک کوم ملګرو تاسو دا واورئ او د خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کوي چې تمام مسلمانانو ته پیدا ورسي او د تمام مسلمانانو د ذهنونو نه دا خبره وځي نو شیخ صاحب د بیان واورئ اوټ چا راوستې اوټ کې نه جنت شته او نه دوزخ شته ما د چا نمایده فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن يعمل مثقال ذره په مقدار عمل هم به تپوس کېږي دا اوټ به ذره کې داخل دی که نه دی دا خو به ذره وي مولانا روم رحمت الله علیه مثال ذکر کړی یو سړی وي هغه وي چې ما دا بل سړي ته وي په ګیلاس را زمری جوړ کړی وي ډېره ښه ده په ستن راواستو نو ځای خو زخمي کړي او بیا پای کې رنګ واچي داسې سر هم ونه جوړ کړي او خپې او دغه هغه چې ستن به چې راغستی نه نو هغه له سیس جوړو نو چې ستن یې په لاس کې والله کو نه خو دړ وکړو وایي دا والا څه جوړوي دا غوږونه بعضې زمري خو داسې وي چې غوږونه یې نه وي نو که غوږ پکې نه نو خیر دی دا پکې مه جوړو وایي زه ټیک ده بیا هغه ستن راواستې بیا ولې جوړو وایي دا والا څه جوړوي دا والا سترګې ډېر زمري خو ړانده هم وي که نه ډېر زمري خو داسې وي که دا پکې نه نو خیر دی بیا زه صحیح ده بیا والا چې کوم دی جوړو نو ستن یې راواغوستل بیا چې دا ورکړه وي سول جوړوي غاښونه زمری چې بوډا شي خو دا غاښونه نه وي بیا دغه د زمري داسې کېده هغه ویل لکه دا زمري خو ما نه لیدلی چې نه یې غوږونه وي نه یې سترګې یا نه یې غاښونه او نه یې لکۍ او نه یې خپې د دنیا په یو عجایب ګر کې داسې زمری خو ما چېرته لیدلی نه دی نه په یو ځنګل کې چا به نه لیدلی موږ دین نه هغه جوړو چې خپل طبیعت مو صحیح نه بس هغه منو لنډې بونډې زمري به څنګه وي لنډې بونډې ما خو سره زمري نه شو لنډې بونډې اسلام به څنګه وي دین کې یو بعضې منو بعضې به نه منو دا ډېره کمزورې خبره کوم چې طبیعت زموږ غواړي بس هغه منو زموږ طبیعت نه غواړي نو هغه نه مونې یو سړی هغه به روژې نه نیولې او ماښام رو جماعت کې به ټول نه مخکې ناست چا دی لکه ته خو روژې نه نیسې خو جماعت کې مخکې ناست یو ورځ راته څه کافر ښکار چې بعضې الله وي روژه نیسه او ما ته وایې نو زه خو به د یو باندې عمل کوم که نه چې ماتولو باندې عمل کوم او روژه باندې خو نیولو باندې عمل نه کوم موږ چې څه شریعت څه طبیعت مني بس هغه کوو هغه شریعت راته وایي نو بیا نه منو دا څیز پکې نشته دا نشته اوټ چا راوستې دی اوټ کې نه جنت شته او نه دوزخ شته ما د چا نمایده فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرې په مقدار عمل هم به تپوس کېږي دا اوټ به ذره کې داخل دی که نه دی دا خو به ذره وي که نه دې تپوس به هم کېږي که نه څه ونه چې دې تپوس به نه کېږي دا ټول څیزونه به منې نو هغه به چې کوم دی دا ومنې چې عدالت د دین فیصله قرآن مجید باندې فیصله کني بیا چې کوم دی هغه نیمګړی دین دی او نیمګړی دین د یهودو نه الله نه دی قبول کړی خو تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض بعضې احکام منې بعضې نه منې لہذا پورا دین با موږ په خپلې زندګۍ کې راولو تبلیغ والا حضرات فرمایي که نه چې الله پاک دې موږ پورا دین کې ور داخل کی پورا زندگی دین باندې ادخلوا فی السلم کافه کافه نه جميعا کلس کافتن حال سلم نه یاره
ادخلون ری داخل سے پورا داخل سے دا کامل دین دے لہذا ضروری دا چې موږ په دې باندې سوچ وکړو مولیانا سے نری لګیا چې ګنې پورا دین او پورا دین او پورا دین دا خو د قرآن مجید نه وایي کنه دا خو دغه نه وایي خو په دې کې موږ د خپل طبیعت منو د شریعت پکې نه مانو مولیا به لګیا قرآن وایي نو وایي دی کنه قرآن دلیل وایي نو وایي دی حدیث دلیل وایي نو وایي دی زموږ په غوږو خو نه لګي بیا او خپل چې کوم دی معمولي خبره چې هغه نه دلیل او نه سیاق به منو لہذا خپل طبیعت به پرېږدو او شریعت به اخلو داسې به کوو که نه